بسم الله الرحمن الرحیم. دا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا پوسو کو جو بہترین عمل اعمالو کې څه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې حال مرتحل تپوسو چې حال مرتحل څه شی دی نبی صلی الله علیه وسلم چې صاحب القرآن چې اول نه شروع شي اخره پورې وي او بیا د اول تراشي یعنی منزل ته ورسی تلاوت کوي چې اثر ته ورسی نو بیا د خمخه د سره شي اصل کې حال معنی چې منزل ته سړی راورسی مرتحل چې روان شي نو قرآن مجید چې یو ځل سر ته ورسول تلاوت دی کولو چې ورناس ته ورسید نو بیا ورسره شروع کا مطلب دی چې دا تا ختم کو نو ختم نشو بس چې بس کیسه ختم شو نه اوس بیا چې کوم څه دی دا سره شه وی نبی علیہ السلام با چې کوم دی کله قل اعوذ برب الناس وې بیا د سورې بقره مفلحون پورې بیا وې بیا به د ختم قرآن دعا وکړه نو سړی تلاوت کوي خپل یو ترتیب روټین او عادت سره که ډیر کوي او که لږ کوي خو چې تسلسل سره وي روزانه وي دا نه چې لکه یو ورځ ووي نو هفته چوټي او کله لږ وي او کله ډیر یو روټین یو ترتیب ځان ته جوړ کړي چې هغې کې روزانه وي څنګه چې مونږ روټۍ روزانه خورو اوبه روزانه څکو سا هر وخت نو دا ضروري څیزونه وي نو دا اعمال چې کوم دي که څه خو فرض واجب دي خو چونکې تلاوت خو یو داسې عمل دی چې هغه هر وخت فرض واجب نه وي خو یو قیمتي عمل دی او ډیر قیمتي عمل دی د الله تعالی قرب پې حاصلېږي نو دې کې یو تسلسل پکار وي مونږ چې خوراک کې کوم شی خوښ وي او هغه خوښ هم وي هغه مفید هم وي نو بیا سړی وایي چې بس هر وخت مې خوړې نو دا کرنګ دا قرآن مجید مفید هم دی او یو ښه عمل هم دی نو چې دې کې زموږ یو تسلسلي خو د نیک او ښه عمل دا مطلب نه دی چې ته پې بل یو وقتي عمل شو یا فرض یو بل عمل شو اپې خراب کې نه خپل وي لکه ماسپښین مز راغو نو هغه به پکې ته کوې بیا خپل نور څه اعمال طبي تقاضې نور عام پکې سړي پوره کوي خو دا اعمال هم چې کوم څه دی دا کوي نبی علیہ السلام یو صحابي پاس باندې لېږلو یو جنګ موقع کې چې د لاړ شه وګوره خوانه د هونین کې غالبا چې کفارو ای را روانو مطلب جاسوسي چوکیداري ته لېږلو نو هغه بیا چې سار ټایم کې راغونو وایي څنګه اس نه کوشې که نه وایي صرف 2 کارونه دی کوشو دته وایي چې په دې اس ګرځه چوکیداري کوه و یو ترې مست کوشې ما او یو د دسماتي دپاره نو ګورې یو کار ورته واله کړی و خو هغې کې د دې 2 خبرو نه چې دا به نه کوې خو چې کله شرعي تقاضا راغله مز نو هغې دپاره راکوش شو او کله چې طبي تقاضا راغله دسماتې نو هغې دپاره راکوش شو یعنې سړی اعمال کوي ډیوټیانې کوي خو دې کې دا تقاضې وقتي تقاضا شوه طبي تقاضا شوه شرعي تقاضا شوه دا هم پکې ورسره دی پوره کوي خو چې دا مسلسل وي تسلسل وي لکه عمل اله فایده ورکوي چې دې کې تسلسل وي او دې کې دوام وي یو سړی چې روزانه روټۍ نه خوري نو بیا وزن کمیږي بیا بیمار شي اوبه چې کم اسکي نو هغه ته بیا نقصان رسي نو اوبه هم یو مقدار سره روزانه څکي روټۍ هم یو مقدار سره روزانه خوري نو دک کرنګې که دا اعمال چې دي څومره خاص کر تلاوت دا هم روزانه یو روټین سري نو د دې به هم څه وي فایده وي نو هغې دپاره یو ترغیب ورکو چې ښه عمل دا دی چې ته منزل ته ورسېدې بیا د سره شي یعنی ته چې ورناس دی ووایې نو ختمه وه ما لا دعا مه کوه مفلحون نه وایه دلته دعا وکړه څه مطلب چې زما سفر بیا شروع شو او که ما دلته پرېښو نو ټیک دی زما بیا نیت هم وي یا ویم یا نه نیت مې دی خو مطلب دی چې په ظاهر کې دا خبره ختمه کړه پرېښوه او چې دی ورناس پورې وي بیا د سره شي دې دا ښکاره کړه چې نه ما په دې اکتفا نه کړې په دې ختم بلکې زه به اوس یو بل چې کوم څه دی
شروع کوم. نو دینا دا خبره معلومه شوه چې دا تلاوت به همیشه کوئ، الله به دا فایده رسي. او حافظ دپاره خو ضروري ځکه دی چې تاسو ته ما ویلو چې دا به محفوظ الله پاتې کېږي چې دې کې څه وي تسلسل وي او بیا بیا ویلې کېږي. نو چې کلم ختم وشي نو بیا مفلیون پورې وایي، بیا دعا وکړئ او بیا چې درته موقع میلاو شي نو بیا د سره کوي. نو مطلب دی چې څنګه مونږ نور ضروري اعمال، طبیعي اعمال، تقاضې هغه یو تسلسل سره جاری ساتو. که هغې کې مونږ لږ نقصان راوستو نو بیا مونږ ته نقصان رسي. دغه رنګې د دې اعمالو تسلسل دوام کې بې ترتیبي راشي، انقطاع پکې راشي، نو دا هم څه کوي؟ نقصان کوي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته د قرآن مجید د دې دوباره وینا، بار بار وینا، د تسلسل او دوام چې کوم څه دي توفیق را نصیب کړي.